په دنیا کې خو هر یو سړی خفه ده، خو څوک په رښتیاو کې خفه ده او څوک د رښتیاو نه خفه ده. ورالو بچو یوه ورځ یوه سړي د دوو بلډینګونو په منځ کې یوه رسۍ وتړله او بیا یې خپله لور په اوږو باندې کېنوله او د یوه بلډینګ نه بل بلډینګ نه یې په رسۍ خپل ځان پار کولو. نو لاندې ته ډېر خلک ناست وو، لاسونه یې ټکول او دا پاس په پنځم چت کې په رسۍ باندې بلې غاړې له ځان رسوي. نو چې کله د کامیابۍ سره هغې غاړې له ورسېده نو چې راکوش شوه، نو خلکو میک ویر کړه او ورته یې چې ته کسویل غواړې. نو سړی ورته یې چې تاسو له دا پوخ یقین ده چې زه بیا دغسې کار کړی شم، په دې رسۍ باندې بل بلډینګ د ځان رسوی شم. نو خلکو ورته وایي چې بلکل په تا باندې زموږ پخه بروسه ده. بیا ورته یې چې نه رښتیا وایو. نو هغوی ورته یې چې بلکل په موږ تا باندې شرط هم لګوی شو. نو ګرانو بچو هغه سړی ورته یې چې ښه ډېره ښه ده، مخکې خو ما په اوږو باندې د ما لور وه، اوس تاسو ماله یو خپل بچی راکړو چې هر څوک وي چې زه هغه په اوږو باندې سوار کړم او په دې رسۍ باندې بیا لاړ شم. نو ټولو بیا د خاموشي روژه ونیسوه او غلي شو، لکه څرنګې په جومات کې یو تبلیغي خبره کوي او چې تقریر ختم کړي نو بیا د سوریزې چې کله ډیمانډ یا مطالبه وکړي نو ټول غلي شي. نو ګرانو بچو دا کیسه موږ له دا سبق راکوي چې موږ خو د بل په قربانۍ باندې فخر کوو چې بل د موږ دپاره قرباني ورکړي، خو موږ خپل ځان قربانو له نه ورکوو. د خپل ځان خپل ساتو. ډېره مهرباني، خوشحاله اوسئ.